درځو. جی دا وخت د شموزو بازار موږ تاسو ته براه راست ښیو. د روژې مازدیګری دی او د شموزو د بازار خپل خوندونه چې دي هغه هم دي او دلته کې ډېر ښه جنرال سټور رخ شوي دي او د روزمره اشیا دپاره چې دی دلته یو ډېر ښکلی بازار دی په شموزو کې او دلته کې خلک دا وخت د روژه ماتې د تیارۍ دپاره چې دی واورې هم اخلي او نور دلته کې چې دی کباب ډېر زیات په شموزو مشهور دي. د پیسو ډیټ شیټ ورته پکې وښایه. عزیز الله زنګ سره موجود دی. عزیز الله د روژې مازدیګری دی او د شموزو د بازار سرګرمۍ چې دی هغه هم په عروج دي. تاسو څه وایئ څه کال روژه څنګه تېرېږي؟ ماشاءالله د الله لاک شکر دی. ډېره ښکلې روژه ده ښه نه بجلي هم برابر ده. بله دا چې د بجلۍ نه مخکې د الله تعالی پکې لکه بارانونه اودي او هواګانې چلېږي او ډېر ښکلی پوزیشن دی. مونږ اورېدلي دي چې څه کال صرف شموزوالو چې دی بجلي ښولې دا ولټیج برابر ده. ماشاءالله نو لکه ډاکټر صاحب خو په دغې پورې بنښتې و لکه چې بجلي جو ویې کړه د بجلۍ نه سوچ نه لرکو جو ویې کړه. نو بجلی چې بحال شو د شموزو هر څه بحال شو اوس هغه دغه بحال شو که نه هغه کاروبار بحال شو چې کوم دی هغه سیاسي سرګرمیان لکه کاروبارونه ورسره. تاسو راته ووایئ چې واوره خرڅېږي چې بجلي بحالې د شموزو؟ واوره خو نه خرڅېږي چې بجلي بحالې. صرف د آیسکریم والا ولې نور کورونه والا پریشر دا د چمان کړي دا په یو کور کې هغه واوره وکړي پریشر بیا ټولې مالیې هغه ورکوي واوره ورکوي. د شموزو د بجلۍ د بحالۍ سره چې دی نو په شموزو کې چې دی خوشحالیانې هم راغلي دي او د شموزو بجلي د دې نه مخکې ډېره زیاته کمه ولټیج یې کمو. د شموزو د چوک تاسو ته موږ براه راست یو ریپورټ کوو. یو طرف ته که د شموزو مختلف اشیا بیکري کباب او دلته جنرال سټور چې دي هغه مشهورې دي. نو دغه رنګې په شموزو کې زیاتره میوه‌جات چې دي د شلتالانو سیزن دی. دلته شلتالانو هم بې شماره باغونه دي په شموزو.